چې خلک قرض د دکاندار نه والي، ماله چینی قرض راکړه، ماله غوړي قرض راکړه، اوړه قرض راکړه، بیا وله چې کم د دکاندار له قرض نه ورکوي. ډېر خلک د ډاکټرانو باندې خپل علاج وکړي، خو بیا ډاکټر ته ویلي که بیا وله خپل قرض نه ورکوي. یا ساتئ ګوره دا دومره سخته ګناه ده، دومره سخته ګناه ده چې عبدالله بن جحش رضی الله عنه فرمایي وایي موږ د رسول الله سره په جنایز مقام کې وو، یو ځینې هم د چېرته به چې د مدینې جنازې کېدلې، او بیا نبي علیه السلام د سر ولګاو، او چې کله سر ولګاو بیا یې راپاڅېد، ویې فرمایل پورته وکتل او الله له پاکي ده، سبحان الله، الله له پاکي د څومره فتنې، سزاګانې، عذابونه راښکاره شو چې زما د امت له به دا ورکولی کېږي. او بیا چپ شو. چې کله سبا شو نو عبدالله بن جحش وایي موږ تپوس وکړو د رسول الله نه، د الله پیغمبره پرون تاسو کومه خبره کړې وه، دا سزاګانې، عذابونه د چا دپاره دي؟ نبي علیه السلام وفرمیل زما د قسم په هغه ذات دي چې د چا په قبضه کې زما ساه ده، چې څوک د چا نه قرض والي او بیا یې نه ورکوي نو دا به جهنم ته ځي. او بیا وفرمیل هغه شهید چې هغه د الله په لار کې، هغه مجاهد چې د الله په لار کې ووژلی شو، بیا ژوندی شو، بیا ووژلی شو، بیا ژوندی شو، بیا ووژلی شي، بیا به ته هم الله تعالی جنت ته بونځي، بیا به هم الله تعالی جنت ته بونځي تر دې پورې چې پردی قرض یې نه اخلاص کړی. نو لهذا پردی قرض ته سپک مه ګورئ، که لږ دی او که ډېر دی، پردی قرض ورکوئ او دا ختموئ. ګوره یاد ساتئ په بزرګۍ باندې کار نه کېږي، پردي قرضونه ادا کوئ. زمونږ خلکو چې کوم دی بزرګۍ ته کار ویلی د اشراق کوم او نفلونه کوم او تسبیحات کوم او تلاوت کوم، دونه قرآنونه مې ختم کړل. قرآنونه ختموي خو لیکن د پردي حق تپوس نه کوي چې ما باندې پردی حق دی، نو پردي حقونه ورکوئ. ګوره غرق به شئ. پردی قرض ورکوئ، که لږ دی او که ډېر دی.